تفسیر جلالین ټول دا لیکلی بان ذبحا على اسم غیره اذا الله د نوم بغیر د بل نوم باندې دا ذبح شوی دی لکه کافر وبا ساروی ذبح کول نو بسم الله والمنات والعياذ بالله ذبح به مؤمن مسلمان سوی بسم الله الله اکبر دیو جنا مؤمن مسلمان چې دی نو دیو مسره د غیر نوم نه اخلي د الله د نوم سره جمع کوي به مسره نه او نه د بل چا نوم اخلي کده بل چا د مخلوق کې چا نوم واغسته د بوت نوم واغسته او چاړې پراخ کړه بیا سره دا مردار ده او دا کار چې دی دا سره حرام دی په دې خبره پوه شئ نو وما اهل لغیر الله به نو هغه چې आवाज اوچت شي په دې باندې غیر د الله رب العزت نه خیر چې ذبح کړی شي وي په نوم د غیر د الله په دې باندې تفسیرات احمدی لیکلي دي او زه به تاسو دا خبره وکم چې د دې د ذبح دا خبره راغلي تاسو تفاسیر را لې او دلې کوي ګوره او دلې کوي بل تفاسیر به تاسو مخ راشي چې هغه ساروی چې په وخت د ذبح کې بد الله نه غیر نوم واغستې شو چرګ دې چرګوړي دې ګډه دا بيزه دا سنډه دې میخه دا غوا دا غوي دې هر شي چې دی وخت الله نه غیر نوم واغستې شو مردار دې مردار دې مردار دې او که مسلمان ذبح کو او د چانو په وانه دا ير شو دي نه ير شو دي نه او د الله نوم په وانه واستې ير شو دي نه بیا دا حلال دي لکه چې په زړه د مؤمن کې ماته اوس مخکې خبره کړو د الله نوم موجود دی او که قصدنه مدني د الله نوم پرې خورو ير تي نه دي نبي هم نشي خوري خوښ خاوس ګوري دارنګي د دې دا مقصد نه دی بزرګانو چې او سړی وای چې الکا دا ساروی می اغست دی دا بز چې کوم دی بابا په نوم لالو مثال دا خبرو یعنی الکا نظر می منلې پیر بابا سے په روح باندې دا خبره چې څوک کی نو دا کده دې صاحب مقصد دای چې زبې د پیر بابا په نوم لالو مو په وخت د ذبح کې واقع د پیر بابا نوم جو واغست ولاله کړو دا مردار دا مردار دا مردار او کله دې مقصد نه نو محمل د دې رو باسه محمل د دې کتابونو دا محمل ذکر کړی دی او دا دی فتاوی دارالعلوم دیوبند هم ذکر کړی چې محمل د دې د دې چې دا بزد الله په نوم ذبح کوم خود دې ایصال ثواب بزو پلانی ولی تکوم دا مقصد دی او دا داسې دغه ما تاسو ویلو ذبح د یو درې وجونه کیږي یو دا چې تعظیم لله کیږي او بل چې کوم دینو بیا د هغه په غوخه باندې اکرام للضيف کیږي او ایصال ثواب اقارب ته یا چا تکي باغې لپاره ٹھیک ده کنه استاد وګورئ نو صرف دا چې میلې ته لاړلې او ته چې لکه دی وای دا ساروی د پلاني په نوم کړی دی اوس دا مردار دی الکه کافرو د بوتانو په نوم کړی او الله پیرت کړی دی چې تاسو ولې هغه حرام وای چې کوم الله حلال کړی دی راته پکړی دی باقاعده نو مطلب دا دی چې ګوري په ساروی په نوم شوی نه کنه یعنی داخله خو دې دا په نوم کې د باندې د چا په نوم کول باندې یو شی چې دی نو نه حرامي یو شی نه حرامي بلکې زه تاسو ته وایم چې څه شی دا چا په نوم شوی نه نو هغه د پاره حلال هم نه دی کدی الکه مولا صاحب راوله جی څه چلې د زویل نکاح کومه د فلان کې د لور سره ول نکاح کومه دا د په نوم کې کني په نوم کې یا له دا فلانه د فلانی لور تا چې کم دینو په مہر شریدونه مہر سره د فلانی زویل دا ور کړي و ور د کړه نو هغه یو ما دا ور کړي و ور میکړه نو هغه تا د پاره د فلانی قبول کړي و قبول د کړه یو ما د فلانی د پاره قبول کړي و قبول میکړه دونه مہر وغیرہ وسکی نکاح شری سره نو چې په نوم نه نو په ایمان وای خواله ورتلی شي نکاح نشته کنه یار نو حرام وي بیا خدای ناراض وي اسلامي حکومت جو بیا به څه کوي سرمن بدیو باسي په والو څوره کروڑی دي چې واده نه شي یو سره دیناو کینو آی که 100 کروڑی دي 100 کروڑی دي او چې واده کړی هغه د پنوم شوی یو زنانه د پنوم شوی نه یو دی نو بیا سره بیا رجم دی بیا بدنو هغه خبره پښتو کې شرمن بدنو بیا د کاڼو دي هغه پر بدی ولي 100 پر چې مړ دی دا پنوم کول دی خلکو زموږ د دې په یو چې دا پنوم کول څه مطلب لري سعد رضی الله عنه مبارک فرمایلو کړه دا کوی دا کوي دا د سعد د مور پنوم دی ترمذی شریف ټول ذکر کړی دي د مولا علی قاری رحمه الله تفصیل سره ذکر کړی فقہ اکبر کې شرح فقہ اکبر کې زتا ته ما لازم کستا پنوم نه د انتقال نه دی خو له ورتلی شي ستا پنوم چې د انتقال څه مطلب ستا پنوم شو
اسټام دی ولیکو فلاني دی واغستله دونه پیسې دی ورکړلې اوس پکې کورم جوړوا خو چې ته دا اسټام دی نه لیکلي پیسې دی نه ورکړي ستا په نوم شوی د ازمکه نه نو په ایمان وای خواله ورتلی شي بنیاد بدل وباسي نو دا شی دی کنه ته کوی صحابي د ثواب د مور په نوم کړی دی دلته کې د ساروي اگر ایصال ثواب چې داغي کئی مړی تخپل تا یا چې دینو نبی علیہ السلام تا یا صحابه کرامو کې چاته یا اهل بیت کې بالکل ټیک دی خرمېلې نه د په نوم راوستي لکه دا دې الکه دي چيلي باندې شي دی وای هره جیوی دغه دی دا زوی مې دی او چاړي چې مال چيلي والا الکه دا چاړي دا خو ما د زوی دی د زوی په نوم د کنه اوس بدا چې ته ذبح کې چې ته حلال او حرام وي په نوم شو د زوی په نوم کړی او زوی مر چاته چې مال پلار چيلي راوستي دا زمانه جامه چې ستان نه ستا په نوم نه چولې شي اوس یو سړی مړ شو هغه ډېر ښه سړی و مثال په توګه مړ شو اوس ته دا جامه ستا په نوم نه ده نو دا د مړي جامه ده دا زه نه اچوم دا د هغه په نوم ده مړه کوم شی داسې دی چې ستا په نوم نه دی او ته چې دی نو هغې نه پیدا اخیستی شي پیسې دي 1 لاکھ روپۍ دي یا لږې دي یا ډېرې دي هغه پیسې ستا نه دي ستا په نوم نه دي هلته نه راواچولې د سعودي نه یا د بل ملک نه یا د بل ملک نه خو بینک ته راواچولې اوس ستا په نوم نه دي تېر اخیستی شي استاد ازوی به ستا په نوم کوي دا پیسې نو بیا به تر اخلي ایزي پیسې کې ستا په نوم نه دي دا لړ چا وکنه څوک راوستي دا خو بیا ټول خلکو د مالونو به خزف کړي او کراوای اخلي نو بیا به څنګه حرامي وینو چې دا په نوم نه دی او دی راوالي او ایست په غری ورواچي نو بیا به حرامي على هذا القياس دا ټول خبرې مخې کراولې او تاسو وګورئ نو دا صرف دا دومره خرابې چې کوم دي دونه دغه ته ناجایز ویل او یا په دې کې بوه تکيږي دا صرف د دې وجې چې دلته کې د خپل مقصد د پاره د دې په ځای به ان ذبح علی اسم غیره د ذبح دا وخت ان د ذبحه په غیر نو واستي بس دا یو معنا وکا لور لاري تا تقول بس بیا دا ذبح په دې خبره پوه شو کنه ها